السلام علیکم ګرانو کتونکو د یحیی ماشوم لاش به په څه طریقه باندې راوځي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته هغه ټول معلومات درکو او کار څومره زیاته ورسېده. ویډیو مکمل وګورئ. ملګرو دا سیټ کې چې تاسو ته کومه نقشه ښکاري که نه، دا انجینرانو جوړه کړې او په دې نقشه باندې به راوځي. لکه څنګه دا نری چې درته ښکاري دا هغه زوړ بور دی کوم کې چې یحیی ماشوم پروت دی، او دا بل غټ چې درته کم ښکاري که نه، نو دا به ورته خواته دقسې غټ کوي کوزی. بیا لکه څنګه چې تاسو ته لاندې ښکاري دا دواړه کویان یې یو ځای کې ټچ کړي، نو دا چې کله هغه لیول ته ورسي بیا به دا دقسې دننه سورنګ ورکړي او یحیی ماشوم به په دې طریقې سره اوچت کړي. نو څه ملګرو څه چینل والا ویلي چې یاره دې نه به ګیر چاپېره کودی کوي، نو هغسې بلکل نه ده. او ما سره ویډیوګانې هم شته، هغه هم زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم، کوم چې هلته زموږ ملګري موجود دي او ټایم په ټایم باندې موږ سره رابطې کوي او دغسې ویډیو او تصویران رالیږي، نو هغه به هم تاسو ته شیر کوو. دا سیټ کې چې کوم تاسو ته ښکاري دا تازه کار روان دی او په لاسو باندې هم چې کوم دی دا کسان لګیا دي او مشینان هم ورسره مختلف قسم، په دې کې غټ مشین هم شته. دې نه علاوه که نور څه هم صورتحال هغه به هم تاسو ته مخکې شیر کوو. نو تاسو ته یو ځل بیا هم وایم د صحیح او د نوي معلوماتو دپاره زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او پیج هم فالو کړئ. نور ګورو چې مخکې څه کېږي. د دې کارګرانو وینا مطابق وایي چې په 4-5 ورځو کې به وشي، خو ما ته ډېره ناممکنه ښکاري. ملګرو دعا کوئ ځکه چې کار هم دې خوارانو ته ډېر زیات سخت شوی، د شپې او د ورځې پکې دا کسان لګی. دعا کوئ چې یحیی ماشوم زر راوځي او مور او پلار بیا هم ډېر پریشانه وي، بې ارامه به او دوی خوارانو ته هم کار مشکل شوی. الله دې ورته کار اسان کړي. نو چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. بله ویډیو کې به ملاویږو. وسلام.